أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 51 نمبر درس تے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مخکې درس کې موږ دا خبره کړې وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته مسله شروع کړه او دا تقریبا د نبوت نهم لسم او یولسم کال هغه دوران څلورم کال نه لږ نو خلکو په مختلفو طریقو باندې د دعوت د بندولو کوششونه شروع کړل، چا په یو طریقه چا په بله طریقه باندې. لکه مخکې اوله طریقه بیان شوه چې راځئ دې سړي ته به ساحر ووایو. نو ساحر به ته په دې بنیاد ووایو، دا مطلب نه ګڼي چې دی منتر وایي یا څه یا څه، په دې بنیاد به ووایو چې د دعوت تشبیه به د سحر سره ورکړو. لکه څنګه چې سحر سره ښځه خاوند جدا کېږي نو د سره هم ښځه خاوند جدا کېږي. لکه څنګه چې په سحر سره کور کې جنګ جګړې په کلي کې ماحول خرابېږي، په دې سره هم خرابېږي. پلار د زوی دشمن، زوی د پلار دشمن، ورور د ورور دشمن، ښځه د خاوند، خاوند د ښځې، په دې مسله بس دې اعتبار سره موږ ووایو چې دا څه دی؟ سحر دی. په هغې کې بیا یو د عبرت نه ډکه او د فوایدو نه ډکه واقعه د طفیل ابن عمر الدوسي رضی الله تعالی عنه د هغه د اسلام ذکر شو. اوس دویمه طریقه د دعوت د بندولو دپاره چې دوی ویل داسې به وکړو، راځئ په دې اولنۍ طریقه خو کار ونه شي، ځکه موږ دا خبره وکړه چې لکه دا څه شی دی؟ ساحر دی. نو خلک ورله نه ورځي، هغه نور هم خلک ورمات شو. او دا تا سوچ کوئ که نه، نو پخوا به دا خلک د عذاب د ځایونه یریدل، اوس ورځي دې دپاره چې ویډیوګانو تصویران پکې وباسي. یا چاته ووایي لکه مثال په طور مار دی یا لړم دی، نو دا د خطرې شی دی، خو د یو ځای نه به مو له کسان رامنډې وایي چې وایي، نو بل ځای نه به مو له رامنډې وایي چې څه وایي. نو دقه شان دوی ته هم خبره الټا شوه. دوی ویل چې نه به ورځي خلک، او یېرې ورله پیدا کړه، هغه نور هم خلک ورمات شو چې دورګه دا څنګه ساحر دی، معلومات یې وکړو. نو دوی پوه شو په دې طریقه خو ونه شو، راځئ بله لار اختیار وکړو. نو دویمه طریقه یې دا اختیار کړه، دا د باطل پرستو طریقه یې، او دا د قرآن د آیتونو ثابته ده. اول والعصر ان الانسان کې د ایمان او د کامل مؤمن څلور نښې ښایي. دا څلور نښې چې پکې راشي، څلور ګوره ورته ولګېږي دی کامل مؤمن شي. یو الا الذین آمنوا، دویم وعملوا الصالحات، دریم وتواصوا بالحق، څلورم وتواصوا بالصبر. اول عقیده د توحید، دویم عمل په طریقه، دریم د هغې مخکې خلکو ته رسول، څلورم په هغې تکالیف برداشت کول. دا کامل مؤمن دی. د سورې عصر مختصر صورت کې دا ذکر شوي، خو بیا په هغې پسې سورې همزه راوړي. دا ولې چې کله ته کامل مؤمن شوي، نو دویمه خبره ده په سورې همزه کې دوه غټې مسلې دي. یو مسله خلک به په تا پسې استهزا کوي، خنداګانې به کوي، ته وګوره ته وګوره، او دریم ستا چغلیانې به هم خلکو ته رسوي. ځکه چې یو کس د خندا لیق شي، نو پکار دا دی چې د هغه جاسوسي خو ونه کړی شي که نه، خو دوی به خندا هم کوله او بیا به یې څه کول؟ جاسوسي به هم کوله. مطلب خو د خندا نه دا خندا نه وکړي چې لکه بعضې کس د خندا لیق نو سړی پسې وخاندي بس خبره ختمه شي. دا د دوی خندا د غصې او د نفرت خندا وه، ځکه به مخالفت ډېر کاوه. دا یې دویمه طریقه شروع کړو چې راځئ داسې به ووایو، خنداګانې هم چې شروع کړو. او ډېر کرت یې د خندا د وجې نه خلک یو دیني کار پرېږدي. لکه مثال یو سړی د یو کار شروع، هغه به ډېر مزېدار وي، ډېر د فایدې به وي، خو یو به هم راځي مړه تایله دا کار شروع، دی به وسوایي چې هلکه څه وکړم یا ما ته وکړي، حلال رزق الله راکوي. بل هم راشي مړه تایله دی دومره کارونه کې، بل څه نو تایله دا کار شروع، چې دوه دریو پسې وخندي، هغه بیا څه وکړي؟ پر مړ پشلق دی ولګېږي، وایي د حیا زندګي بهتره ده. نو ستا دعوت څه کړي؟ کار پرېږدي. نو دوی هم دا مطلب و چې دا طریقه اختیار کړو، رسول الله به کار پرېږدي. نو دوی څو طریقې، یو سورې فرقان کې الله رب العالمین فرمایي چې کله به دوی تلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسو هسې به وخاندل، هذا الذي بعث الله رسوله، دا هغه دی چې الله پیغمبر رالیږلی. ته دوی ته وګوره،
خامخا انسان خیرج شي خفقان ورشي زړه ته. دویمه طریقه بیا بل او هاذا الذي يذكر الهتكم، دا کس دی چې ستاسو په الهه په ټوغه کې دته ورده موسلا د ټوغه شه نو خندګان یې وسکولي. نو دا طریقې څه کړه دای افناو کړه، ولیکن د صحابه کرامو زړونو ته ایمان کوشوي ولکه الله رب العالمین فرمای وكتب في قلوبكم الايمان، الله استاسو په زړونو کې ما ایمان دنه لیکلې ده. په لیکل کې رسوخي اورانی کې نه ختمي کې نه او د سې لیکلم نه لري چې بهر بدن دي چې په وایي څه بلاړ شي نه په زړه کې دنه دي چې د انسان په خپل ته وسم نه رسېږي. زړه باندې چې لیکل شي انسان په خپل ځکه وران نه کی. ځکه الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو ته وایي وکره الیکم الكفر والفسوق والعصيان، زستا سره فسوق نافرمانی او د کفر داستا سره زخه خوند سره لکه یو سره د چا سره ډیر انتهایی مینه هغه ته وایي چې لکه خط پته راکنه چې زما ستاسو څومره تعلقات دي د پلان کې لباس د تاسو سره مزه نه کوي، پلان کې شي تاسو سره مزه نه کوي، نو هغه څو کې مطلب دی چې دا تاسو سره خوخيږي نه دا وګورئ نه ګرځي. د قشان الله رب العالمین فرمای اے صحابه کرامو زستاسو ناراضیم زما ستاسو په مېند کې څه دی یحبونهم ويحبونه، من په خپل منځ کې مینه محبت سیوا دي. والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کله سره مینه سیوا ده الله ورته څوي وکره الیکم الكفر والفسوق والعصيان، ستاسو سره زنه فرمانی دا شي نه خوښ مینه دي نو دا می تاسو پر بدی شي نو څه شي مخ دی ورضیت لكم الاسلام دینا بل وزینه فی قلوبکم، ایمان مستاسو زړونو کې خسته کړي کنه هغه خوان کوي چې ایمان په خوان کوي نو کفر به هغه سره مزه وکړي نه پرمانی به سره مزه وکړي. ولهذا د صحابه کرامو زړونو ته دنه ایمان پوښوي و نو بیا د کفار په خندګانو ختمېده نه. دا خبره شو. درېمه طریقه یې اختیار کړه په دې هم ونه شو. درېمه طریقه یې دا اختیار کړه چې دوی درازي یو کار وو او دا ټول کې خطرناکه طریقه وه ځکه وخت په وخت باندې طریقې بدلېږي چې تا ته مقابل ودرېږي. ګوره د سحر مقابل نه نو هغه کار ونه د خندګانو څه وخت پورې رالي هغه کار ونه په دا درېمه طریقه چې راځي دته به څه جوړ کړو دته به مخې ته مولا ودرو. دا طریقه اختیار داسې کار یو چې راځي د دا دعوت چې کوم دی په خلکو کې مونږ غلط مشهور لکه د نن سبا بدعتیان چې څنګه او داسې یو کار به وکړو چې زمونږ یو کس دی او هغه ډېر زیات مهارت لري او داسې ترتیب به اختیار کړو یا داسې. دا درېمه طریقه بل ورستو. درېمه طریقه دا چې د دعوت چې کوم دی کوي دی له شکل بدل کړو، مطلب دې چې کوم دعوت کوي دې صورت به څه خلکو ته بدل کړو. لکه مثال درس مرګري دي الله دې کامیاب لري همیشه دی الله د زی په درس تر د قیمت دورځي پوری منور لري. نو دوی دا مشوره وکړه لکه مثال دا مرګري دي کنه ما دعوت کو زلاړم بل راشي هغه څوکي اقا دعوت ته خدای پکې خپل د شیطانت ډکی وي دی بدل کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کو خلکو بزړه کې دعوت پری وته دوی به یو را پاسه تاسو ته پته شته هذا اساطير الاولين ان هذا الا سحر مفترى. تاخذ قانون قصيدي مرت تاخذ تنازي څنګه قصيدي اكتتبها فهي تملى علي بكره واسيله. دا خو د بخوانه بچالي کړی دی ولی الله رب العالمین د برک ویلو کنه چې سي ولا تخطه بيمينك دا لیکلم نه لیکړي او د خلکو ته پته و چې د امید لیکلي نه دی یار. نو دوی زر دا خبر وکړه چې نه بل چا لیکلي دي او بیا څه کېږي فهیت تملا علی بکرة واسیره سار مخامل کس راځي ما ته بیانې مړه د خبره تم تاسو ناسي. نو خلک حق ته نه ګوري شلو خلو ته ګوري، حق ته نه ګوري بلکې شلو خلو ته ګوري او دا شین خلک بیا الله ذلیلم کې رسوایی کې. دا طریقه شو. بل خبره چې بل به صدا ویل مړه تاسو دا خبره اوري لو نشاء لقلنا مثل هذا سورې انفال کې وایي کزما دړه نه کړ کنه دغه به زه خیخي خبري وکم دا شان خبره وزم کول شم لکه دا چې لګي
دې کې څه دي تاسو دې یو مسله جوړه کړې مقصد که داسې دې کې څه وینه خو دومره زور به نه ورکولی خو دې کې څه وکنه دې د وجې نه دوی خبره څه وکړه په بله بیا اړول کله کله ویل ان هذا الا افک افتراه یاره دا خو دروغ دي ځان جوړ کړی دي او اعانه علی قوم اخرون ورزان نه نور خلق سو کې امداد شته لکه وسم وای الکه څه غړي وړي خو ځان نه وای په بل طرف نه ولڅ شي په بل طرف نه دي کې څه لاش شته کله یو چا فتوا ولګي کله به بل چا فتوا ولګي کله د بل چا فتوا ولګي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا خبرې کولی کله به ویل لکه سورې نحل کې وای دل یو سړی راځي او هغه سړی د څه کوي دا سبق وخای او سار له بیڅو کې د خلکو ته لګیای مطلب دې د بل چا خبرې کوي د سره خپل سره کمالات نشته لکه بل نور کسان دی ورته اشاره کوي دا طریقې خطرناک طریقه هم څه دا چې خاندان هم څه که دعوت هغه او دوی به رنګ بدل کړ اوس هم داسې شته یو ځای کې به ته ډېر محنت وکړي یو بدعتي به راپاڅي هغه ټول محنت به ضایع کړي یو بدعتي به راپاڅي یو داسې خبره به وکړي چې لکه مثال ته د هغې مخنیوی کې هغې کې به ډېر ټیم تېر شوی ډېر ټیم به تېر شوی هغه بیا بیا چې د هغې مخنیوی کېږي هغه ځي ته رسېږي نو هغې ډېر کار به کړی نو دویمه طریقه دا شوه بیا د دې سره سره څلورمه طریقه اختیار کړه او دا څلورمه طریقه دا چې د دریوانو څه وه دا ډېره زیاته خطرناکه وه هغه داسې چې دوی وویله یاره په دې ونه شوه چې د دې دین ته موږ د غلط نسبت وکړو دغه شان خنداګانې وکړي ده ته هم ساحر وي په دې دریوانو طریقو سره ونه شوه راځئ یو کار کوو داسې کار به وکړو چې د ده په مقابل کې به موږ دعوت شروع کړو لکه موږ قرآن درس به کوو دومره ډېر خلک به وچېچو لکه 84-85 کسان به ملګرو هر وخت کې درس کې وشمارل نن دومره نن دومره اوس ټوټل به دا 35-40 پورې نه ولې یو بدعتي رالی ځان سره یو تبلیغي ملګری که او زیارت او د جمعې خو زموږ 2 ورځې به چوټي وه نو په دې ګل په ورځ د اتوار ګل په شپه باندې دوی څه وکړي ګش وکړي د اتوار په ورځ نه بیا کسان بوځي نو 2 ورځې نه دغه کسان 4 ورځې کسان ګډوډ کړه نو تقریبا د 40 نه زیات کسان دغې سره لاړ څه شو متنفر شول درس ولې خبرې ته زړونو کې واچولې چې دوی تبلیغ نه مني دوی دا کار نه کوي هلکه تبلیغ دا موږ څه کوو موږ صورت بد نه وو تبلیغ هم موږ کوو که تبلیغ د قرآن نه اخوا یو بل شی د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل یو شی موږ ته وښایه او نه کوو هغه نو بهتره خبردار چې دا وسي دا هغه طریقې دي چې د هغې په مقابل کې څه ودرېږي بل یو دعوت چالو کړي چې د دې په وجه باندې د قرآن څه شي بند شي نو دوی د قرآن په مقابله کې بل دعوت چالو کړ انشاءالله دا به آینده درس کې بیا ووایو چې څنګه یو کس یې ودراو نضر بن حارث الجمحي یو غلیظ کافر او بدترین او هغه څه وکړل هغه د شام او یو علاقې نه باره ته د قصو کتابونه یې راوړو خلکو ته یې بیانول چې ته راشئ زما دا واورئ د باچاهانو قصې پکې دې څه کوي دې څه وایي مونږ زما دا راشئ واورئ